بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو منګه د عام مخصوص عنه البعض خبره شروع کړو یعنی هغه عام چې دا غینه بعض سونه خاص کړل شي. نو د عام مخصوص عنه البعض په باره کې درې مذهبونه دي. یو مذهب دا دی چې څنګه عام مخکې قطعي وو دغه شاته کوي عام نه بعض سونه خاص کړل شي هم کنه نو بیا هم قطعي وي. او دویم نمبر مذهب دا دی چې عام چې کله دینه بعض سونه خاص کړل شي نو په دې سره د دې قطعیت هم ختميږي او ظنیت هم ختميږي. په دې باندې سره دلیل نیول صحیح نه دي. او درې مذهب دا دی چې دا مذهب مختار دی چې کله چې د عام نه بعد سنه خاص کړل شي نو قطعیت خو ختميږي خو لکه دلیل نیول به صحیح دي. صحیح شولا وس منګه دا غوړه مذهب د درې په مثال باندې خدا سو پوښوي کنه چې خصوص معلوم او مجهول وي او دا حرم الربا احل الله البيع ویل پرون مله پرون مله په دې او پوښوي کنه وس دا خبره ده چې دا ولې نو موږ وایو کنه چې دا عام مخصوص عنه البعض دلیل استثناء سره مشابهت ته او دا نسخ سره مشابهت ته د ناسخ سره د نسخ سره مشابهت ته د ګور درې پیری به موږ دا خبره کوو د مشابهتون دا نیو پیرا دا چیرې دلیل عام استثناء دلیل عام استثناء سره څنګه مشابهت ده لکه څنګه چې مستثنا نه مستثنا منه په حکم کې داخل نه نو د قشان د عام دا کم څه چې خاص کړل شوی دي دا مخصوص هم د عام په حکم کې داخله نه پوښوي او د دې د نسخ سره هم مشابهت ده د نسخ سره مشابهت سره چې لکه څنګه چې نسخ د پاره نسخ په کلام مستقل سره وي د قشان دا هم په کلام مستقل سره وي پوښوي به نه معنی دا هم په کلام مستقل سره وي نو لہذا څنګه چې په نسخ باندې پر نور باندې عمل کول یقیني دي دغه شم په دې باندې عمل کول یقیني دي قطعي دي. او د دې ګوره لعام مخصوصا الباس د حکم په اعتبار سره د استثناء سره مشابهت ده او د لفظ په اعتبار سره د نسخ سره مشابهت ده. واښو به نه معنی د لفظ په اعتبار سره د لفظ په اعتبار سره مطلب دا دی چې څنګه نسخ د پاره د مستقل بنفسي وي د قشنده هم د ناسخ کلم مستقل د قشنده کلم مخصوص لا مستقل بنفسي وي. واښو به نه معنی ها او د حکم سره مشابهت د استثناء سره مشابهت د حکم په اعتبار سره لکه څنګه چې مستثنا د مستثنا منه په حکم کې داخل نوي د قشنده د مخصوص د عام په حکم کې داخل نوي. دا خبره ختم شو دې په تاسو ګوښوي دا یو خبره ختم شو. او دویمه خبره ده چې کله دا خصوص معلوم وي دا خصوص سوي یعنی کم څه اوس په دې مثال کې به تاسو وو ان شاء الله چې کله خصوص معلوم وي نو پدې کې با منګ ګورو چې خصوص معلوم دي نو لکه د دې مشابهت د مستثنا د هغه مستثنا سره کوم چې مستثنا معلوم وي لکه ما تاسو په مثال لیکلو چې جاء القوم الا زيدا جاء القوم الى زيد نو دې زید ته خو د مجيئت د حکم نه شاملو خو د زید نه علاوه چې څومره افراد دي نو ټول د شامل دی کنه نو چې کله خصوص معلوم وي نو د دقیق مستثنا معلوم سره د مشابهت وجنه څنګه چې پرې نورو کې دا حکم باقی دی د قشن د پدې کې پکاده چې حکم باقی شو دا عام قطعي شي لکه څنګه چې دا مذهب بل مذهب ور کړل او کدی ته ګوري چیرې دا نسخ قبلی ځکه چې دا کلام مستقل من نفسه دی او هر نسخ چې دا مستقل وي او هر مستقل یعنی څومره چې احکام شرعي دي دا علت قبلی نو دا علت قبلی دو چونکه هغه شایبه پکې ده نو دا وی چیر دا هم کې شي علت قبول کې دا هم علت قبول کې نو دا اصل نه قابل احتجاج دی نه نو چونکه د دې خو د استثناء او د نسخ دوه سره مشابهت ده موږ د دوه رعایت ساتل لري او په دې کې موږ وایو چې عام چې په دې باندې د استثناء سره او د نسخ سره مشابهت ته وجنه دا قطعي نه ده او دلیل پنځه شي. و چې کله خصوص مجهول نو دا خبره الټه کا چې خصوص مجهول وي لکه ته جاء القوم الا واحدا نو د مستثنا مجهول سره د مشابهت ته وجنه څنګه چې لکه د واحدنا دا د مجيئت د واحد غیر متعین ده او نو د دې مستثنا مجهول سره د مشابهت وجنه وکاده چې سره نه قابل احتجاج شي نه سره نه قابل احتجاج شي نه او کدی ته ګوري چې د نسخ سره مشابهت ته او نسخ چې نه دا لکه کله چې ناسخ مجهول نو پر نورو کې حکم چلندا باقی وي نو پکاده چې وځ د شي قطعي شي واښو به معنی خو د دوانو سره چې مشابهت موږ د دوانو کې تل لري نو موږ چې دلیل پې نیوي شي خو قطعي به نه پرې واښو به ما وځ دا وایي چې په دې د دې مسلې د دې د ویلو کنه
چې درې مذهبونه به ما او هر مذهب چې نن درې به د مسأله فقهیه سره به تشبیه ورکوم نو چې یو سړی ولګېدو دوه غلامان واغستل غلامان به کم دی یو په دا محب الله بشي یو په فواد شزا دا دوه غلامان دي صحیح ولا دا مسلې سلور صورتونه دي څو صورتونه دي سلور عبد الله بائع ده او دا عادل دی دا مشتری دی عادل ملي در راغله دی دوه کسان رانیولي دي یو فواد دی او یو محب الله دی صحیح ولا اوس د څه وکړه دی عبد الله وې چې زستانه دوه غلامان اخلما یو فواد دی یو محب الله دی په دې شرط باندې نه اخلما دا فواد هم 500 روپۍ دي او دا محب الله هم 500 روپۍ دي پوه شوي خو په دا فواد چې لګا د چنجن غوندګره نو په دې کې به ما تخیار وي پوه شوي به باندې وس د څه چلو کو سامان هم متعین کو سامان څه کو د دوانو غلامانو 100 روپۍ دي 500 د یو 500 دی د بل 500 دی دا هر یو جدا سامان مقرر کو او محل خيار متعین کو محل خيار متعین یو صورت ده په کتاب کې دا صورت ذکر کړل ده نورې په دې شرح کې ذکر کړی او دویم صورت ده چې دی والا کدا دوانه غلامان مال په 1000 روپۍ راکا او دای او خو یو د یو په کې ماته اختیاري وس یو په کې ونه کو نو سمنه هم د هر جدا متعین نکو سمنه هم د هر جدا متعین نکو او محل خيار متعین نکو پوه شو به معنی وس د پرې کې جګړه راځي چې یو ځای لکه دا لګوټه قابل لته د 700 در کومه د بل 300 د کومه نه ما خو د ځوان دا کړی او محل خيار متعین نکو و دریم صورت د دې تر او باسه چې یو به متعین کړي چې د دې غلام 500 روپۍ دي او د بل غلام 500 روپۍ دي او په دې کې به یو ماته اختیار وي د یو په ماته څلورم صورت ده چې په دې د دوانو غلامانو 1000 روپۍ دي د دوانو غلامانو 1000 روپۍ دي خو په دې فواد کې ماته سره اختیار دی هغه په دې باندې پوه شئ سو صورتونه شو نمبر 1 صورت چې محل خيار متعین وي او ثمن هم د هر جدا متعین وي دویم چې دوانه بګینه متعین نه محل خيار متعین وي او نه ثمن متعین وي دریم صورت داره چې محل خيار به متعین وي خو قیمت نه وي متعین اصل ورم نه چې قیمت بګینه متعین او محل خيار سوي تعین ته نه الټ ته پوه شو به معنی ها اوس دا کنه کدی ته ګوري په دې سلور سنتونو کې چې بیا خو د یو غلام زکوم کنه خدا بل غلام په بیا کې نه داخل نو په کار خدا دا چیرې لکه څنګه چې مستثنا منه په کې نه داخل مستثنا منه په حکم کې نه وي داخله نو دغه شانتي دا چې نه لګي یو غلام په بیا کې داخل او بل غلام په بیا کې داخل نه نو دا په ټولو کې بیا منسوخ کېدل پکار دي په ټولو کې بیا صحیح نشي په ټولو کې بیا صحیح نشي استثناء سره د مشابهت وجنه پوه شئ او کته د نسخ سره مشابهت لري چې لکه دې ته ګوري چیرې په دې کې په هر یو کې جنن دا کوله کوم مبيعه یو ده او د هر یو جنن د بل لپاره شرط ګرځول شوی دی نو که نسخ ته ګوري چې د نسخ سره مشابهت ده نو بقاعده د په ټولو کې به صحیح شوی نو د دې چون کې د دوانو سره مشابهت ده ځکه چې د لفظ په اعتبار سره خدای دوانه غلامان په بیا کې داخل دي خدا حکم په اعتبار سره یو پکې داخل یو پکې داخل نو د دوانو سره د مشابهت توجینا موږ وایو چې کله پکې محل خيار متعین وي او کله پکې ثمن متعین وي نو په دې مسله کې په دې صورت کې سبه صحیح ده او په دې نور کې صحیح نه ده په دې نور کې ولې صحیح نه ده په دې نور کې ځکه صحیح نه ده کنه چې یو پکې ثمن پکې مجهول دی او په بل کې مبيع مجهول ده ثمن مجهول دی زما لکه د دوانو غلامان په 1000 دي وستاده ما چې تاسو ماته چې دوانه په 1000 دي کنه نه یو پکې چنجن دی د 300 در کومه او دابل نه لمه دی یو په 300 در کومه دابل او ولې څنګه نه اخلي دا خو دوانه د دوانو 500 روپۍ دا خو کا پیره ده 700 د ریبل والا ها نو مبيع چې دا به مجهول شي چې مبيع مجهول شي او ثمن مجهول شي ثمن هم مجهول شو مبيع مجهول شو نو به نه سيږي په خبره باندې پوه شئ اوس وګورئ کتاب ته
وفصار دا وګرځیدو کما اذا باع عبدين ب1000 لکه یو سړي خرڅ کړل دوه غلامان په 1000 باندې على انه بالخيار في احدهما بعينه په دې شرط باندې چې دته په دوو کې په یو غلام کې متعین غلام کې ورته خيار وي وسمى ثمنه او دغه ثمن هم سکو مقرر تشبيه لدليل الخصوص المذكور واذا تشبيه دغه دلیل خصوص كم چې مذکور دی ذکر کړل شوی دی بمساله فقهيه ومساله فقهيه سره اسقاره دليل الخصوص چې وی دا دلیل الخصوص على هذا المذهب المختار وري مختار غره مذهب باندې نظير هذه المساله الفقهيه هو ان يعين الخيار في احد العبدين چې متعین کې د خيار په دوه غلامانو کې په یو باندې المبيعين چې دوه نسوي مبيعي وي وسمى ثمنه على حده او د هر یو ثمن جدا جدا ذکر کړی وذلك لأن هذه المسألة على 4 أوجه وإذا مسألة بسو طريقو باندې دا څلور صورتونه دي نمبر 1 احدها ان يعين محل الخيار ويسمى ثمنه چې محل خيار به متعین وي او د هر جدا جدا ثمن هم مقرر کړي والثاني الا يعين ولا يسمى او دویم دا دی چې محل خيار هم نه متعین او قیمت هم د هر جدا جدا مقرر نه وي دریم نمبر ان يعين ولا يسمى چې محل خيار هم متعین وي او د هر یو جدا جدا قیمت یخې کو دی واده ملګری وړه کوي والرابع ان يسمى ولا يعين او دریم سلورم دار چې لکه قیمت خو د هر جدا جدا مقرر کړل دي او محل خيار به متعین نه دي محل خيار به متعین نه فالعبد الذي فيه الخيار پس هغه غلام چې کم به چاته به اختیار دی نو دا خو داخل دی په عقد کې او غیر داخل فی الحكم لکه پوښوي په عقد کې خو داخل دی کنه او په حکم کې داخلو حکم څه مطلب دی د به حکم صحیح ملکیت کنه نو دلته کې د دوه غلامان د ملکیت کې رااله دوه غو نه راغلي بلکې یو راغله نو په حکم کې نه داخلو او په ابتدا کې باغت کې څه ده داخل دي نو فمن حيث بديه چې تروز ګور دي په حیثیت دي کته دي ته ګوره چې انه داخل في العقد چې دا داخل له بسکه باغت کې يكون رد المبيع بخيار الشرط تبديلا نو د دې مبيعي دا واپس کول به خيار شرط سره دا به تبديل شي سم شي بیان تبديل بشي یعنی نسخ بشي سم شي نسخ بشي دا عقد لربا منسوخ کوم کې شي فيكون كالنسخ نو دا بس شي پشان دا نو د نسخ سره مشابهت راغی کنه الګه په نسخ سره مشابهت راغی کنه چې په خيار شرط تر دی واپس کې نو مطلب عقد کې داخل دی لاول به کې داخل او ته وېستو نو دې ته نسخ وای کنه چې لاول به کې داخل بیا ته وځه نسخ شو کنه او کدی ته ګوري چې دا په حکم کې داخله ومن ايضا کدی ته بده سي ترى انه غير داخل في الحكم چې دا داخل نه په حکم کې نو يكون رده نو دا واپس کول به بیان به انه لم يدخل چې دا به داخل نه فيكون كالاستثناء لکه دا به شي په شان د استثناء پوښتنه به معنی کدی ته ګوري چې دا کوم غلام چې متعین دی کنه کوم ته چې په خيار دی نو دا مخیر دا چاته چې په اختیار ورکړل شي کده ته واپس کې نو مطلب دا چې لاول پکې داخلو وځ دې اوېستو نو چې لاول داخله وځ دې اوېستو دا نسخ شو کنه نه نسخ سره مشابهت راغی او کدی ته ګوري چې دا پکې د سر داخل وونو په حکم کې نو وسته ته دا وباسه دا کم چې محل خيار والا دا ته وباسه نه دا په شان د استثناء لکه څنګه چې مستثنا په مستثنا منو کې داخل نه دا شان دی په دې کې داخل نه نو د دوه سره مشابهت وکړه هغه پوهیږي به باندې اوس دی وای فرعایت شبه النسخ وای کته ست نسخ سره مشابهت لرعایت ساتي نو تقتضي صحه البيع في صور الاربعه نو بیا خو پکار دا چې په سلور صورتونو کې دا به څه شي صحیح شي ځکه چې دا څه شي ده بیا ابتداء په کې دا داخل دی کنه باغت کې دا سره داخل دی ولأن كل من العبدين ذکر چې هر یو د دوه غلامانو بالنظر الى الايجاب پدې کې ته ایجاب ته ګوره نو مبيع بين واحد مبيع د بين واحد دا الګه پوښو به معنی نو سه وې دا کو پتا باندې اعتراض الګه دا کو بيع بالحصه وکړه بيع بالحصه دا کو جایز نه بيع بالحصه څه ته وې بيع بالحصه دي ته وې کنه چې الګه دا دوه کسان زمانہ واخله دا دوه ګلاسونه زمانه دا یو ګلاس واخلا په دې شرط باندې چې دا بل ګلاس برانه توم اخلي پوښوي دې تاسو وي بيع بالحصه نو بيع بالحصه ابتداء ناروا ده خو بقاء صحیح ده بيع بالحصه ابتداء ناروا ده خو بقاء څه ده اوس ما ته ګورئ تاسو
دلته کې دوه غلامان دي نو په اخره کې یعنی په ملکیت کې چې راځي یو غلام راځي که دوه غلامان راځي سو راځي ولې دوه څنګه راځي دوه راځي که یو راځي یو راځي موږ وایو که دوه راځي موږ وایو یو به ولې راځي ځکه چې دا سمن متعین کړی دی خیاري متعین کړی دی یو غلام لري دوه نه اخلي او چې دوی چې دوه اخلي دوه څنګه اخلي دوه خو ما جوړ نه راځي دوی چې زه په دوه غلامانو کې یو غلام اخلم دوه غلامان دي 1500 د دي 1500 د دي اخلم یو خو لکه په دې یو کې به ماته اختیاري د دې چې اوس واپس کوي نو کدی د ته ګوري چې دی اوس واپس کوي په ډیره ماته پته کې دغه خيار و دی اوس واپس کوي نو دا به بل حصہ شوا او بقاء شولا ابتداء نشولا به بل حصہ ابتداء دي ته وي چې دا یو غلام د باندې خصوم په دې شرط باندې چې دابل برانه وسره اخلي پوه شو مې معنی او دلته دا صورت نه ده دلته غلاوله کې د پاڼه دی یو پکې دی اخلي پوه شو مې معنی خو به بل حصہ بقاء شوا او به بل حصہ بقاء سیدا به بل حصہ بقاء ولې شو ځکه چې یو غلام ته پاتې شو یو واپس کو کنه پوه شو مې معنی ها نو یې فلا يكون بيعا بالحصه ابتداء نو دا بيع بالحصه ابتداء نشولا بل بقاء بل قصه ولا بقاء او بيع بالحصه بقاء ده سنه جائز ده الهغه پوه شوي ورعایت شبه الاستثناء کدی ته ګوري چې څنګه چې مستثنا منو کې داخل نوي دغه شانتي دا یو غلام خو په حکم کې داخل نه دی کنه وسه کم دی نو بکار در چې په دې سلوړو کې دا به صحیح نشي زکه دلته کې کم سیستم مبيعانه ده کم سیستم مبيعانه ده هغه شرط وګرځول شو د قبول د مبيعي لپاره کم سیستم مبيعانه ده هغه شرط وګرځول شو د څه لپاره نه مقول نه مبيع لپاره وای دا لکه دسی دی کنه لکه څنګه چې وای د آزاد او د غلام د بیا کې نو په دې کې دی بیا سید او د بل سید نه کنه نو دا دای په شانتي نه دی پوه شو دا اوس په دې کې وای نو ورعایت شبه الاستثناء او د استثناء سره د مشابهت رعایت ساتلو نه تقتضي تقاضا کوي فساد البيع في الصور الاربع چې دا پسې سرونو صورتونو کې دا به شي فاسد شولي لجعل ما ليس بمبيع شرطا لقبول البيع لکه چې د بيع د قبلولو لپاره هغه څه شرط وګرځول شو کوم چې مبيع نه ده فلرعايه شبهين قلنا دوانو شبهه د رعایت ساتلو د وجه لمنګ وایو ان علم محل الخيار وثمنه کچه د محل خيار او ثمن باندې متعلم پوهوي او المذكور في المد كم صورت ذکر کړل شوی په متن کې نو صح البيع نو دا بيع صحیح ده لشبه الناسخ د ناسخ سره د مشابهت توجنه واذا ناسخ سره مشابهت وجنه نو دلته خطا دا وګرځول ولم يعتبر ها هنا او دلته به دې اعتبار نه کول کېږي ها هنا دلته جعل قبول ما ليس بمبيع شرطا لقبول البيع چې کم چې مبيع ده هغه ته شرط نه ګرځول د قبول مبيع لپاره کما اعتبر لك څنګه چې اعتبار کول کېږي لکه دې خبره اعتبار کول کېږي چې لکه یو سړی او د په یو عقد کې یو غلام او یو آزاد خرج کو غلام او آزاد خرج کو او د هر یو زمانه هم تیرې متعین کو نو بری کې دا آزاد چون کې تیرې دا محل د بې دینو ها دا پوه شو به خبره باندې ها نو دا دسته کنه وی لکه څنګه چې د آزاد او د سړي به ته په یو عقد کې وکي د آزاد سړي او د غلام نو د آزاد او د غلام چې دا به یو په دواړو کې به صحیح نه ده نو دل لګي د دې اعتبار وکړه ځکه ال کې دا کم سیستم مبيعانه نه نو هغه شرط وګرځو د قبول د مبيع لپاره وې دل لګي دا خبره نه سیکيږي ځکه ال کې دا آزاد د سرناړو مال دینو او دل کې خطوانه چنده مال ده پوه شئ کما اعتبر لك څنګه چې اعتبار کول کېږي اذا جمع بين الحر والعبد کله چې جمع را شي د آزاد او د غلام په منځ کې وفصل الثمن او د هر او جدا ثمن هم ذکر کړل شي لان الحر لم يكن محلا للبيع دغه آزاد سره د سره محل د بيع دینو واشتراط قبوله ليس من مقتضيات العقد او شرط کول د قبول دا چې نه دا د مقتضيات د عقد نه ده وفي مسالتنا او زمون په مساله کې العبد الذي فيه الخيار داخل في العقد هغه غلام چې په کوم ته چاته په اختیار ده دا باغت کې داخل له نو فلا يكون ذمه مخالفا لمقتضى العقد نو دا په وسکول د سره د مقتضى عقد خلاف نه ده الهغه پوه شو به باندې وان جهل احدهما او كلاهما هغه بدو کې یو چې نام مجهول یعنی هغه سمن نو متعین او یا مبيعانه متعین
لکه دغه درې صورتونه چې نور دي کنه یا دواړه نو نو لا يصح دا نه سي کیږي ولې شبه الاستثناء د استثناء سره د مشابهت توجنه ففي سوره جهل كليهما نو چې په هغه صورت کې چې کله دواړه مجهول وي نو سوا يصير دا څه وګورئ لکه دی وای بیا تو هذين العبدين ب1000 الا احدهما باسر ذلك چې ما وتا باندې 1000 په 1000 من د دواړو غلامان واغستو مگر یو نو د هر یو جدا سمنه پکې دغه نه کو او دای په کوم چې لکه یو چې نه دا پکې یو حکمت اختیاري وذلك باطل دا باطل له وفي سوره جهل المبيع او چې کله مبيعا پکې مجهولین د څه به قانون قال گویا کې دوی بیا تو هذين العبدين ب1000 الا احدهما چې ما ستانه د دوه غلامان په 1000 واغ سر مگر یو دري یو دري نو په 500 یو په 500 کم وي ناغه متعین کوم بیا متعین کړه وفي سوره جهل ثمانيه او چې کله سمن مجهول داغي صورت بدای يسير قانون قال بعتهما ب1000 الا هذا چې ما پتا باندې دا په 1000 خرڅ کړي مگر دا یو بعزة من الألف ولم يعتبر في هذه الصور شبه الناسخ وبدي کې ناسخ سره بدي د درې صورتونو چې کوم دي بدي کې ست استثناء سره مشابهت اختیار کړل شوی دی او دغه د نسخ سره د مشابهت اعتبار نه کړي ولی ځکه د نسخ سره مشابهت اعتبار کې نو بیا د ځوان غلامان په باندې اغستل لازم او د ځوان نه اخلي بلکې سو اخلي یو اخلي لأن الناسخ المجهول يسقط بنفسه ذاك كم ناسخ مجهول لنا فقبل ما ساقط ته فيبطل شرط الخيار نو باطل بشرط الخيار ويلزم العقد في العبدين او بذبان غلامان کې باقد لازم شي وهو خلاف ما قصده القائل او دا خلاف د راغ نه کم چې قائل قص کړي قائل وي چې زه یو علامت ونه اخلم اذن کې بذبان دکی پوه شئ زي